مسلمان نو په بدر کې کافرانو سره په جنګ کې راغلی نو چې کله مسلمان شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي بابا وایي زما د تورې د لاندې درې زره ترالې په جنګ کې زه د کافرانو په سر کې وم زه د مسلمانانو په سر کې وم او زما د تورې لاندې درې زره رالې خو ما در باندې ګزار ونه کړ ما وایي دا زما پلار دی نو ځکه مې در باندې ګزار ونه کړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وایي بچې ما ته ډېر زیات ګران دي خو هغې وخت کې زه کافر وې او ته مشرک وې نو که ته زما د تورې لاندې راغلې وې ما به مات کړې نه وې او قسم په الله چې به دې ښکلې توره به مې درنه بچې دا سر ټوله زوی سره د انسان محبت دی خو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دغې وخت بعد چې دا سر به مې درنه غورځولې و دا ولې الحب لله محبت دې ساتې هم د الله لپاره ساتې او بعد هم د الله لپاره هغې وخت کې د زوی سره چې بعد ساته د الله لپاره د کوم شي سره محبت ساتې مقصد به ستا د الله پاک رضا وي او که بعد ساتې هم به د مقصد د الله رضا وي د ورکړې نه مقصد د الله رضا د منع نه مقصد د الله رضا ام حبیبه رضی الله عنها دا د ابو سفیان لور ده او د امیر معاویه رضی الله عنه ده او دا ام المؤمنین ده د دواړو جهانو د سردار مبارک په نکاح کې راغلې ده مخکې دا په بل چا باندې واده وه حبشې ته هجرت وکړو هغې ځای کې د دې هغه خاوند بیا مړ شو او دا کونډه وه نو د حبشې بادشاه د دواړو جهانو سردار مبارک په اجازت او رسول الله مبارک استازي لېږلی و یاره که زما په نکاح کې راتلې غواړي چې په نکاح دې والی نو د دې پاک پیغمبر مبارک سره نکاح شوه دا بیا مدینې منورې ته راغله ام المؤمنین ده او پلار یې ابو سفیان د مکې مکرمې غټ سردار یو کافر دی ډېره موده د دې پلار او د دې لور یو بل سره ملاقات نه شوی نو په کلونو پس ابو سفیان مدینې منورې ته راغلی و د څه کار لپاره د چا نه یې تپوس وکړه چې زما د لور د ام حبیبې هغه کور کوم دی نو چا ورته د لور کور وښود نو ډېر زر لور کره ورغی چې لور ورته وکتل نو دا لور یې حیرانه شوه چې ډېر کلونه پس زما دا پلار ما کره څنګه راغلی اوس د پلار لور سره محبت دي او د لور پلار سره محبت نو ابو سفیان ستړی و سفر یې کړی و نو راغې په یو کټ کې بستره پرته وه نو دې په هغې بسترې باندې کېناست دې ام حبیبې رضی الله عنها رامنډه کړې او دې بابا لږ پاسه هغه بسترې ترې لرې کړه ورته وایي اوس کښېنه نو چې بسترې ترې لرې کړه نو ابو سفیان په کټ باندې کېناست د هوښیارو د مکې سردار لور ته وایي بچې چې د چا مېلمه راشي او پلار چا کره راشي نو که په کټ کې بستره نه وي نو خلک پلار ته بستره واچوي خلک د پلار قدر او عزت کوي نو چې زه رالم نو تا د شنه بستره له ما نه اوچته کړه خلک خو پلار ته بستره اچوي نو شنه بستره یې له ما نه اوچته کړه ولې بچې دا بستره د ما قابله نه وه او که زه د دې بسترې قابل نو ولې دې رانه اوچته کړه ام حبیبه رضی الله عنها ورته وایي زما پلار یې مینه مې در سره شته خو دا بستره د امام